आइंदा के मतलब कदा पुल से जोड़ने की हुकूमत द साइड ना नो इलेक्शन लचे څوک راځي او د इलेक्शन وخت راشي څه به وایي هغې ته څه پیغام به ورکړي؟ یاره که دا حکومت هم تیر شو نو زمون خو دا مطالبه ده د ټول قوم دا خبره ده د علاقې د خلکو دا خبره ده چې یاره آینده دپاره به موږ دا دوکه نه خورو او نه به دوکه کېږو نور که څوک هم راتله نو موږ ورسره د هغو سره ناستې ته تیار نه او نه ووټ ورکولو ته تیار نور د آینده د دې لپاره ځکه چې موږ له دې حکومتونو هېڅ هم نه دي کړي که بجلي ده موږ په خپله جوړو که ټرانسفارمر دی موږ یې په خپله صحیح کوو که ستنې که تار 100 ګز خراب شي نو هم موږ خپله چانده کوو اوس اخره کې دا پول هم تاسو وینئ چې موږ په خپله چانده باندې لګیایي په خپله منډې وو نو دا لکه دې حکومت ورځ دې تېره په شومې کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي بل غلط. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو په ضلع باجوړ علاقه دین بهار کې موجود یو. قدرمنو کتونکو نن راغلی یو داسې علاقې ته چې یو ناشنا غونډه کې خبره مو واورېدله چې دلته خلک په چاندو یعنی په خپلو پیسو باندې مطلب دا چې روډ او دغسې د هغې سره چې کوم خوړ دی په هغې باندې پل جوړوي نو دلته د هغې کوم خلک چې د ځایي خلک د هغې سره خبرې اترې کوو چې څنګه دا چاندی کوي دوی او ولې حکومت له چې دوی کوم ووټ ورکړی دی ولې د دوی حق چې کوم دی دلته نه راوړی کېږي. نو زما سره خوا کې موجود دی د هغې سره خبرې اترې کوو چې په دې اړه باندې هغې څه وایي. جی داسې ده چې د دوی دا ستونزه چې کومه ده دا ډېر وخت نه ده او تاسو چې په دې کوم روډ رالی دا روډ هم تاسو ولیدو دلته کې کم از کم 20-30 هزار آبادي پرته ده په دې علاقه باندې. د هغې باوجود دلته کې نه سرکاري سکول شته نه اسپتال شته. یو د پرایمري سکول لري 5مه پورې هغه هم بیا چې 5م نه خو بیا د خوړینو د حالات تاسې ولیده چې لکه راتلو پکې څه ګنجایش نه کېږي نو دا خلک تنګ شو. دلته چې څومره سیاسي لیډران راغلي صرف وادي کړي دي په دې ځای کې او بیا تللي دي نو اوس دا خلک تنګ شوی دی دوی په خپل مدد باندې هر سړي د چانده وکړه کور نه پیسې راواغستلې او راله او د دې روډ د جوړولو کوشش یې وکړو نو اوس لګیا دي دغه پل تاسو وینئ د یو بل نه چاندې کوي او دا پل یې شروع کړی دی خپل مدد باندې. دا راته ووایه چې کم مخکې د خلکو ووټ ورکړی دی دا خو سره اوس خبره نه ځکه چې دا د څو کالو به داسې دا مسله دې خلکو ته وه دیو مخکې څوک سپورټ کړي دي او کومې پارټۍ له به ووټ ورکوو ښکاره خبره کوو ځکه چې دا خلک ګوري دا پروګرام. جی داسې دا چې موږ تا ته ولکې ویل چې لکه موږ داسې هېچ چا باندې تنقید نه کوو ټول زمونږ مشران دي موږ ته په ښه سترګو ګورو. داسې دا چې دلته کې هر یو MNA چې راغلی دی نو دیو هر یو پارټي چې کم یو هم راغلی دی لکه اوس په دې دوران کې د دې علاقې نه چې کوم MPA منسټر دی انورزیب خان هغه دا پولیس سټیشن ګټلی دی پابل کې ابل ګټلی و شهابالدین خان ګټلی و تیر کې د هغې نه مخکې اخندزاده چټان ګټلی و نو ټول د دې ځای نه کامیاب شوي دي. لکه داسې نه ده چې اوس موجوده دلته MNA څوک دی MPA څوک دی د دې حلقې؟ MNA خو جي ګلداد خان دی او زمونږ د برادرۍ د ورورۍ سړی دی او MPA چې کوم دی انورزیب خان منسټر دی د دې علاقې هغه دی او انشاءالله موږ هغوی ته هم تلي وو موږ ته دا امید دی چې هغوی به د علاقې د خوشحالۍ او د ترقۍ لپاره کوشش کوي او دا ته موږ اپیل کوو چې موږ د نه ځان له څه نه غواړو خو د قام له د نه غواړو قام له څه وکوي. جی کتونکو دلته را سره یو بل د دې علاقې یو مشر موجود دی د هغې سره خبرې اترې کوو چې دې مسلې ته به کم نظر ګوري. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې تاسو په خپله باندې دلته لګیا وئ او مطلب دا پل دا تعمیر چې دی په خپله باندې کوئ دې لپاره چې کومه جانده وه هغه ملک جانزیب صاحب په لاس باندې ورکړې شوه یعنې په خپلې راټولې شوي پیسې هغې ته ورکړې او مطلب کار پې کېږي. څه به وایي جي دې باره کې؟ جی د ټولو نه خو اول ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو راغلی او زمونږ دا کم محنت چې دی او دا کومه ستړی چې موږ کوو دا خلک چې کومه ستړی کوي او موږ ته کومه مسله ده د چاندې ضرورت دی موږ ته او دا خبره تاسو مخ په وړاندې د میډیا په ذریعه باندې وړئ نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوو. دویمه خبره دا ده چې د جانزیب خو موږ ډېره زیاته شکریه په دې ادا کوو چې هغه زموږ څخه وګرځېدو ډېرې زیاتې چاندې وکړي او د هغې خو موږ تعداد نشو ښودی چې څومره چاندې کړي دي ډېرې زیاتې کړي دي او نن تقریبا هغه اعلان وکړو د 1 लाख او د 60,000 روپو که د 65,000 روپو غالبا نو دا 15,000 روپۍ چې کوم دي دا یې اوس ورکړي او دا لاک روپۍ هغه و چې تاسو له به زه په بل سټیپ کې در کوم نو موږ د هغه ډېره شکریه ادا کوو. او بله خبره دا ده چې تاسو راغلي نو موږ به ستاسو په ذریعه باندې د غونډو چې څومره زموږ دا ډویژن دی چې کوم ځای د نږدې خلک دی زموږ اواز چاته رسي او کوم کس دې ته راتلی شي دې ځایګي ته نو زموږ د خلکو ته ډېر
ډېر زیات تکلیف دی د دې خوړ د وجې نه او د دې پول موږ ته ډېر زیات ضرورت و ماشومانو ته زنانو ته ډېر زیات ضرورت ولري نو موږ هغوی ته دا خاص کو چې مهرباني وکړئ چې ستاسو څومره وس کېږي دا هم صدقه جاریه ده او راشئ په دې کې تاسو خپلې پیسې ورکړئ د دې به تاسو ته الله ډېر اجر درکوي او تاسو له به ډېر ثواب میلاویږي موږ چې خپل څه وس کېده کور سره چې کومه چانده وه موږ راغوستې ده زموږ سره ډېر غریبانان خلک پکې داسې دی موږ په خپله هم څه داسې دغه نه سرمایهداره نه وي خو زموږ څه نور بیا داسې غریبانان خلک شته دی چې د هغو د رزق هم درک نه لګي خو هغو هم لګېدلي دي او د چاندی راغوستې ده راوړې ده او خپل حق یې پوره کړی دی که چا څاروي خرڅ کړي دي که چا بل څه خرڅ کړي دي خو هغه زموږ څخه خپل وس کړی دی دا راته ووایه چې دا خو د ریاست ذمواري تاسو یې په چانده باندې دا کمپلیټ کړئ بس موږ خو خپل کوشش شروع کړی دی او د الله نه هم دا امید دی انشاءالله چې دا به رسئ او د ریاست خو داسې خبره ده چې تقریبا زما د یاد مطابق د تیر شوي د 20-25 سالو نه دا خلک راځي زموږ څه وعدې کوي او وایي چې تاسو له به موږ ځکه چې زموږ ته زیات ضرورت د پول دی او موږ ورته اولنۍ مطالبه د پول کوو نو موږ در وخت نه هر یو حکومت چې راغلی نو موږ ورته مطالبه د پولي ښودې ده خو هر یو ځان ناګاره کړی دی او چا داسې دغه نه دی کړی که موجوده حکومت دی نو موږ هغوی ته هم دا خواست کوو چې را دي شي خیر دی دا خو موږ کېښودو دا خو داسې یو عرضي پول دی زموږ پې دومره دغه هم نشته دی کوشش کوو چې ښې مضبوط جوړ کړو خو د حکومت په شان نشو جوړولی نو د هغوی ته دا زموږ خواست دی چې را دي شي او ودې ګوري دا ځای او په دې د یو بل پول تعمیر کې ښه برابر پول کېږي چې یاره زموږ پې یره نه وي او موږ ته پې خطره نه وي آینده کې مطلب که دا پول داسې جوړ نه کړي حکومت د سایډ نه نو الیکشن له چې څوک راځي او د الیکشن وخت راشي څه به وایي هغې ته څه پیغام به ورکړي یاره که دا حکومت هم تیر شو نو زمونږ خو دا مطالبه ده د دې ټول قوم دا خبره ده د علاقې د خلکو دا خبره ده چې یاره آینده دپاره به موږ دا دوکه نه خورو او نه به دوکه کېږو نور که څوک هم راتله نو موږ ورسره د هغو سره ناستې ته تیار نه یو او نه ووټ ورکولو ته تیار نور د آینده د دې لپاره ځکه چې موږ له دې حکومتونو هېڅ هم نه دي کړي که بجلي ده موږ په خپله جوړو که ټرانسفارمر دی موږ یې په خپله صحیح کوو که ستني که تار 100 ګز خراب شي نو هم موږ خپله چانده کوو اوس اخره کې دا پول هم تاسو وینئ چې موږ په خپله چانده باندې لګیایي په خپله منډې وو نو دا لکه دې حکومت زموږ څه هېڅ دغه ونه کړي حاجي کتونکو دلته را سره د دې ځایي ملک صاحب موجود دی چې هغې په ترو موږ دلته راغلي یو د هغې په دعوت موږ دلته راغلي یو د هغې سره خبرې اترې کوو چې دلته کوم خلکو د دوی نه ووټ اخیستی دی او نن مطلب دا خلک په خپله لګیا دی او دغه کار په خپله کوي ځکه چې دا د حکومت وقت ذمواري ده او د هغې باوجود هم دا خلک په خپلو چاندو لګیا نو مطلب بیا د حکومت څه ضرورت شو بیا د سیاسي او دغه کیریر څه ضرورت شو بیا ریاست څه ذمواري جوړېږي ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په دې کې داسې وشو چې پاکستان کله آزاد شوی تر نن حده پورې دلته ترقیاتي کار داسې نه دی شوی چې هره قوم ته شوی اوس دا قوم را پاڅېده په اپنې مدد اب باندې په خپل وساطت باندې چې چا کو وس کېږي او که نه کېږي خو هغو را پاڅېدلي دي او خپل یو قومي تړی کړی ده د کور په سر باندې د هغې نه بعد موږ لګېدلي بهر هم چاندې کړي دي موږ د نومي مسلمان نه چې څوک مسلمان او د خیر ښېګړې کارونه کوي موږ د هغو نه دا مطالبه ده چې زموږ دا قوم ډېر پسمانده پاتې دی او د دې سره بھرپور تعاون وکړي د سیاسي خلکو نه موږ دا مطالبه کوو چې هرې پارټۍ سره تعلق ساتي موږ په دې کې غیر سیاسي خلک یي سیاست په دې کې موږ نه چې دغه کوو موږ غیر سیاسي خبره کوو چې هر سیاستداني او د الله د رضا دپاره د خیر ښېګړې کار کوي نو مهرباني وکړي په دې قوم سره مرسته وکړي ملک صاحب دا راته ووایه چې دلته کوم ایم پی آی کامیاب شوی دی ایم این ای کامیاب شوی دی دغسې د جرګې په طور باندې یاره د کلي په ډله په طور باندې تاسو چېرته ورغلي یې چې یاره جي که زه درته ویم نو کسان به دا نه چې ورغلي به مي خو موږ ورې په خپله نه یو ورغلي زه خو که تا ته ویم نو انورزیب خان دی ډېر خانداني سړی دی خان دی ګلداد خان صاحب دی بیسیکلي زموږ عثمان خیل دی سنیټر هدایت الله صاحب دی هغه هم ښه خانداني سړی دی زموږ د هر سړي نه د نومي مسلمان نه دا درخواست دی چې یاره دا قومي چانده دی وکړې ده او تاسو سره پوره په پوره مرسته وکړئ موږ دا نه وایو سیاست په دې کې نه چړکاو دغه کوو غیر سیاسي خبره کوو د هر سړي نه موږ دا مطالبه کوو چې یاره که چا سره روپۍ وس کېږي او که 2 وس کېږي دا قومي کار دی او د الله د رضا دپاره دی په دې کې د سیاست څه باس نشته دی او نه پکې د یو کس خبره ده د ټول قوم خبره ده بعد د هغې نه بعد زموږ ستانهدار چې کوم دي ماماګان بالاکوټ کنډرو دا تر نن حده پورې دې ته روډ نشته بجلي نشته هېڅ سهولیت نشته نو زه دې ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ دا قوم ډېر پسمانده پاتې دی او څه نه څه همدردي ورسه وکړئ
د رورۍ په شکل د مسلمانۍ په شکل انسانیت چې دی دا ټول یو شی دی یو شی دی موږ ته پکې دا نشته کو یو سړی غټ یو کو وړوکی موږ ته انسانیت یو شی دی اسی یو خبره کوم چې دلته چې کم د سیاسي خلک ووټ لپاره راغلي وو تیو دلته څه مطلب څه داسې دا وعدې یا څه دې خلکو سره مرستې په ټایم کې څه نه ویل کو زه تاسو ویم دلته هر سړی د خپل سیاست کوي خو موږ د هغو سره په دې نه امید او شوي چې هغو د خپل علاقه یې د خپل علاقه یې مو خو د کشران را پاتېدلي په دې وجه را پاتېدلي زموږ علاقه پسمانده پاتې ده او موږ د خاورې خدمت کوو د خاورې په موږ باندې حق دی د خاورې مثال دی د مور او پلار د دې په موږ باندې حق شته دی موږ به انشاءالله د خاورې خدمت ښه په نه راکوو او دا خبره به پکې سیاسي هر سړي ته ورځم هر سړي ته ورځم چې به د قوم رحم وکړي مهرباني وکړي څنګه وس کېږي وله ورکوي زه پکې ځان له داره چې دې نه موږ خپله کمیټي جوړه کړې هغو روپۍ علي موږ ورسره صرف ګرځو د الله د رضا دپاره ډیزل پیټرول خپل سیزم ټیم خپل ضایع کوم ما پکې د پولیسو نه م روپۍ اخیستي ایسې چوګان تیمرګره کې مې ایسې چوګان نه اخیستي د ټریفک والا نه مې اخیستي او د دې علاقې کسان را سره ورغلی یم ورته ولاړ یم چې ورو الله د رضا دپاره دا قوم ډېر یاره خوښه دی نه ملک صاحب چې سبا لاړ شو او چېرته په یو ځای کې څادر وغوړو د دې ځای لپاره چانده وکړي یاره جي زه خو وایم چې د دې قام دپاره هرې قربانۍ ته زه تیار یم هرې قربانۍ ته دا باسپنۍ چې یو سړي سره زما نالګي مي که نه ورانه مې اوسئ د هغه کور به زه د دې قوم دپاره چاندې دپاره ګورم او سوال به ورته کوم چې د دې قوم څه دې وس کېږي د قوم له ورکه ډېره مننه چې وخت مو راکړو دلته زموږ سره یو بل رور ولاړ دی د هغې سره خبرې اترې کوو چې په دې سنګینه مسله باندې هغې څه وایي السلام علیکم جي وعلیکم السلام شکریه ډېره مننه دا راته ووایه چې کومه دلته دا کومه روډ جوړیږي مطلب دلته چې دا په دې باندې پل جوړیږي او په خپل مدد باندې یعنې خلک چاندې کوي او جوړوي څه به وایي جي داسې خبره ده دا خلک چې کوم دی دوی د ډېرې ستونزې سره مخامخ وو دا نن چې لګیا دي سار راکوشي دا ګوره چند کورونه دي ښه د لاسو په خدمت چې کوي که نه دا چند کورونه دي سحر راکوشي او د ماښام ماسخوتنه پورې دي په دې یخنۍ کې په دې اوبو کې خپل محنت کوي زه خو داسې کومه دا یو د ورورولۍ ریکویسټ کومه دا څومره نږدې علاقه چې کومه ده که برک ولاله ده که دین بهار دی که ډاګ وسم دی هغه کسان چې کوم دلته د لاسو خپو خدمت کولی شي دا هم ډېر د آخرت دپاره یو غټه ګټه ده هغوی له پکار دا دي چې راشي دلته د خپو او د لاسو خدمت وکړي که د چاندې وسې کېږي چاندم پکې دی کړي ولې دلته مزدور نشته دی دا کوم کسان چې لګیا دي دا ټول به د دې چند یو څو کورونو خلک دی سحر راکوزېږي غریبانان او ماښام خیږي د دې نه علاوه دا کار چې کوم دی دا د ګورنمنټ نه دی دا د عوام په خپله شروع کړی دی یو کار خیر شروع کړی دی نو په دې کې موږ نه یو پارټي انوالو کوو نه د سیاسي سړي نه ګیله کوو ولې چې پاکستان جوړ شوی دی دا ستونزه ده نه چې حل کوي دا عوام یې حل کوي دا راته ووایه چې دلته کله باران وي موسم خراب وي دا خوړ لاوتی وي زه یم چې دلته خو بیا ډېره زیاته غټه مسله د خلکو د تلو بیا خاص کر زنانه څه به کوي جي بالکل جی دا کیمرامین د کیمرا لګه تاو کی دا ګاډي غاړه ولاړ دي لګه کیمرا تاسو تاو کی دا خلک ویني دا وجه څه ده په دې باندې درا د خوا دراتلو گنجائش شته دی نه دغه غټ ګاډي کنه نو سوچ کوا چې مطلب ماشوم به څنګه پوری وځي زنانه به څنګه پوری وځي او کچرته باران وشي او خړلا وځي موږ دایو زمونږ علاقه د چې کله غم شوه دی اغل دبای غمی د غړ خلک راشي ودرېږي خو پروتې نشي د غړ مریضي خړلا وته خو اغړ هسپتال ته وړي نشي ټیک دی جی موږ د یو غټ ستونزې سره مخامخ خو شکر دی داد ور کومه د کلیوالو دا کوم چې په لاس خو خدمت کوي غټه قرباني دی ورکړه څوک چې درازي او د لاس خو مهنت پي کوي سار را کوشي په خنه کې ماسختن تخیږي د دې نه علاوه چا چې په چاندا کړي دا کړي کړي دا کډيره کړي دا الله تعالی دې ولا دغه پورا ثواب ورکي اجر ورکي بقیا سره ډیره مننه چې را دې زیاته زمنګ د ستونزم چې کومه ده دا کوم مسله چې کومه ده د په سوشل میډیا په ذریعہ باندې خلکو ته مخامخ کړه وساغه ورونه کم چې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې زمنګ د پیغام اوري یې کده هر ځای نو صرف د یو درد او د حساب په وجه باندې چې داونه څومره تعاون کیږي پکا د چې تاسو واورید د مشرانو خبرې واورید د دلته چې کوم ملکانانو دغه خبرې تاسو واورید چې په خپل باندې د خلک را لګي او دغه تعمیر چې کوم د پل هغه په خپل باندې کوي دلته د خلکو ته ډیر زیات ستونزه و په دی وجه باندې هغه په خپل چاندو په ذریعہ باندې دغه پل جوړي د بل پروګرام پر مال د خپل کیمرامین د عمر فاروق اجازه راکړي د الله پامان.